بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو کتونکو. زم د پروګرام ډیسټریکټ ډیری سره د مردان نه پرویز خان تاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو مونږ همیشه د پاره په دې ډیسټریکټ ډیری کې کومې مسلې چې دي هغه مو په حکومتي چارواکو ته په ډاګه کړي دي. نن چې مونږ کوم علاقې ته ځو، کوم کلي ته ځو، هغه به زه تاسو دا وایم چې یاره دې ځای کې په مردان رنګ روډ باندې واقع دی کلی دی د تیلا کورونه، تیلا کلی چې دی هغې سره حکیم کورونه. دلته کې یو کلی دی آبادي دې ځای کې ډېره زیاته ده پرته ده. هغه کلي ته به ځو چې هلته کې څه مسلې دي، دغه شانې کوم حکومتي چارواکي دي یا منتخب نمایندګان دي دلته کې کارونه کړي دي نه دي کړي. تاسو هم کتونکو چېرته ځئ ما مونږ سره اوسئ. کتونکو مونږ موجود یو په تیلا کلی، په هغې سره خوا په خوا حکیم کورونه دې ځای کې دي. هغه حکیم کورونو کې دلته کې مونږ موجود یو. څه مسلې دي دې ځای کې ورځو به دغې کلي کم ولس چې کم دی ځایي ولس ته مونږ سره دلته کې موجود دی. زه به تاسو دا وایم چې یاره دې ځای کې د ټولو نه غټه مسله چې کومه ده مونږ ولیده. دلته کې راغلو چې کم تارونه دي د بجلۍ هغه دې ځای کې په لارو کوڅو کې ځوړند پراته دي، بلکې خوا په خوا دارې پټي دي، په پټو کې پراته دي. څوک دومره نشته چې راشي دا کم تارونه ځوړند تارونه چې کم دي دا اوچت کړي، دې ته ستنې ولګوي. که د دې ماشومان مثال خبره دې څوک ونیو یا داسې حادثه خدای مکه مخې ته راغله، د دې ذمهوار به څوک وي؟ کم ځایي ولس دی هغې ته به ورځو، هغې سره به خبرې اترې کوو چې هغوی په دې حوالې سره څه ویل غواړي. کاکاجي اول خو راته خپل نوم وایه. نوم د څه دی؟ زما نوم درویش نوم دی. او د دې کلي حکیم کورونو د دې حکیم کورونو اوسېدونکی یم. جی جی دلته دا بجلۍ آلات تاسو ولیده، تارونه په پټو کې پراته دي، ټرانسفارمر رانه په 2 کیلومتره کې دی. دا یو ستن موږ په بیه اخیستی، دا پیسې هم راټولې کړي دي او دا موږ اخیستی. صحیح شوه جي. دلته امپیا موږ سره نږدې دی، د 10 منټو مزل. څه نوم یې دی؟ ابتهار علي مشواڼي. دا زموږ امپیا دی. دې ځای کې تاسو بورډ ولیده، صرف بورډ یې لګولی دی چې د حلقه زما خپله حلقه ده. دلته د 1 روپۍ کار نه دی کړی. موږ 10 پیرونه ډېر وللو، د شپې ورغلي د ورځې ورغلي، خو زموږ نه په اخره کې پټ شو. ولی محمد صاحب امپیا MNA دی، هغه زموږ چغې سورې نه دی اورېدلي. نه دا تارونه خدای مکه که دا خو دارې پرې پټو کې پراته دي په لارو کوڅو کې ځوړند نه جي. دلته را پترۍ ټوپ اور اخیستی سوې ده، ماشومان دغه کېږي. دا دې ځای کې شلو شنټۍ پې تاو شوي دي او په پټو کې یو ماشوم دې بجلۍ وجلی دی. موږ ته ډېر غټ مشکلات دي دلته، ډېر زیات تکلیف دی موږ ته. تکلیف خدای مکه. تا څنګه چې مونږ وایو چې یاره چې د ماشومانو نیسي دا خو پټو کې دارې پراته دي، زنانه هم ځي، څاروي هم دارې دغه دی ورسره خوا په خوا باندې ولاړ دي. دغه دي نو دا حکومتي چارواکي دا نه ویني یا واپډې دلته AC صاحب د اکسین د هغې ته هم تاسو نه یاره ټول را ورغلي جي. دلته راشي ښه په غټو غټو وګوري او ځي، او زموږ خپله وس کې نه ده. ځکه سروس تار چې نن سبا په پوټوارۍ په حساب دی، زموږ مهنګایي د غریبي ده. کتونکو تاسو را دې ملګري خبرې اترې واورېدې چې د یوې نه دغه وه چې یاره کله الیکشن وشي، الیکشن په دوران کې ټول څومره چې دي اوټونه غواړي هغې ته راشي. زموږ اجره جومات ګرم وي، په هغه وخت کې راځي، خو چې کله اوټونه والي پاس شوي دي بیا مو نه دي لیدلي. دغه شانته د تارونو په هکله باندې نور ملګري هم دي دې ځای کې، هغې سره به هم خبرې اترې کوو. ملګري خپل تعارف را سره. زما نوم واجد دی، زه د حکیم کورونو اوسېدونکی یم. اول خو زه ستاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو رالې، زموږ د حالات هم وکتل. موږ مشواڼي پسې څو پیرې تللي، خو هغوی بس راغلي دي. MPA صاحب پسې اختیار علي مشواڼي پسې هغه موږ ته دا ویلي چې بس ستاسو کار به وشي. بیا ورپسې تللي، بیا ورپسې ناظم هم ځان سره بوتلی دی. موږ ناظم ځان سره بوتلی دی. اخره کې موږ ته دوی ویله موږ د AC صاحب دفتر دی که دغه میرویس سره چې کوم دی موږ ورلو. موږ ته چې پاس یاره دا زه نشم کولی. ناظم ته ویل دا ما ته پرېږده. منان زموږ عبدالمنان ناظم هغه ټیم کې هغه ته ویل چې دا ما ته پرېږده. هغه خبره مو نه، ناظم موږ سره ښه منډه والې. خو مشواڼي چې کوم دی هغه بالکل موږ له توجه نه ده راکړې. ښه چې سیلۍ راشي نو دا به د هغه په اختیار کې نه که نه MNA صاحب شو یا دې ځای ګوابډه کم چارواکي ته نه. ولې نه سرجي موږ ټولو ته تللي چې هغوی ته ورشي. دوی د MPA نه داسې خاطر راوړه، MPA ته ووایه دا د MPA کار زموږ کار نه دی. چې کوم محکمې ته تللي هغوی ته موږ ته دا یو خبره کړې چې دا زموږ کار نه دی. نو آخر موږ کوم خوا لاړ شو؟ دا چا کار دی؟ دا موږ دا د چا کار دی؟ یو راته یو ښایي بل ستاسو کار خو دا همدغه وینا چې ستاسو کار دی. چانده بیا په کور په راټولې کې وګرځې، په کورونو باندې یو کور چانده راټولې کې وستنو لګوي، دا دغه کار دی. بس آخره کې همدغې ته به پاتې. اوس سرجي سیلۍ توپان راشي دا دغه وغورځي ډاګې. دا ډاګې چې کوم دی دا موږ څو پیرې دا هر ټیم خو دا موږ نشو سپورټ کولی که نه. پترۍ پکې سوي دي، ماشومان یې وجلي دي. ولې دا د امپیاګانو کار دی. امپیاګان راځي نو په د اوټ په ټیم کې صرف پیدا کېږي. عمران خان وایي ما تبدیلي راوړه. تبدیلي دې ته وایي چې په ځمکه تارونه پراته دي. تارونه پراته دي او دا څومره وخت نه دي؟ یاره دا سرجي د سن 95 نه بس دا سیز را روان دی.
کله نه موږ دلته آبادي شوي به دغه یو ستن لګېدلې ده دا ما ټایم کې زموږ مشرانو به دغه کړې ده او ټرانسفارمر جي 25 ټرانسفارمر لګېدل خو اوس موږ ځان ته 50 کو هغه موږ ځان ته په خپلو پیسو باندې 50 کو د هغې هم پیسې چاندې موږ پیسې جمع کړي چانده موږ د هغې لپاره څو پیرې د دې تارونو د وجې څو پیرې دا ټرانسفارمر زموږ سوځي خامخا په میاشت کې دا یو پیره دې ته نقصان نه دغه مو رشوت یې واپډې والې ته ورکړي دا پیسې مو چې کومې راټولې ډي والا موږ ته وایي چې دا تاسو شپږ میاشتې اووه میاشتې پس میلاوي نو شپږ اووه میاشتې به موږ داسې تېرو په دې تېر شوي وړو کې زموږ څو پیرې پیسې مو ورکړه ټرانسفارمر پیسې ورکو بس ټرانسفارمر راځي چې پیسې مو نه ورکړي نو ټرانسفارمر نه او سر دلته ټول د دیاړي مار دي چې 1500 شپږ روپۍ دیاړي کوي نو موږ به ټرانسفارمر لګو که نه خېټلې به دغه کوو کتونکو د دې مرګري خبره مو واورېدې وینا دغه د موږ راغو دې کلي ته حکیم کورونه کلي دی دې ځای کې تیلا کلي ورسره خوا په خوا دی دې ځای کې چې موږ ولیدو کچا آبادي زیاته ده په دې کلي کې دا خلک چې کوم دي ټول مزدورکاره دي غریبانان دي دیاړي مار دي آیا چې په یو ځای کې او په کلي کې پوخ کور نشته ټول کچه کورونه دې ځای کې او د بجلی حالات هم دغه دی نو تلي دي وابډې والا ته هم تلي دي څو وار هغې ته په نوټسو کې راوستي دي ورته وي دا تاسو په خپله جوړه کړئ نو چاندې کړي دي په هغه چاندو باندې دي ستنې هم لګولي دي هغه نور هم ورته دا وایي چې آیا تارونو دپاره هم تاسو دې ځای کې چاندې وکړئ ته دې باره کې څه ویل په تېر اوړي کې موږ ته ټرانسفارمر خراب شوی و د نرۍ ولې واجد خان ورته وایي هغه موږ له راغلی و هغه موږ وړو په خپل پیسې ټیک کړو واپس سړی موږ ته یې ولګو خو امپی موږ له خوا نه دی راغلی دې تارونو ته وګوره ستنو ته وګوره موږ ته یو ستن لګېدلی هغه موږ په خپلو پیسو ځان ته لګولې موږ د ټول کلي چانده کړې تا نظر بل نظر موږ ځان ته ستن ولګوله او ستنه موږ ته هغه نیم کیلومتر کې دور باندې ده چې لګېدلې ده پړي مړي هم پکې اچولي خو بیا هم چې سلې ملي راشي موږ خدای پاک خیر سار به څه کېږي چې راپاس یو تار یو ځای کې شلېدلی بل په بل ځای کې شلېدلی زموږ عمران خان صاحب ته دا خواست دی چې تا دوی راشي زموږ دا کار وګوري چې موږ ته دا هر څه برابر کړي څوک زمونږ د غم نشته دی چې غم وکړي زمونږ د تارونه موږ له صحیح کړي او دا موږ په دې ځمکو باندې پراته دي د پټي مالک راشي نه موږ یې دې سایډ ته راواړو هغه موږ پرېږدي نه چې بیا دې غاړې ته مشکلات شي ټیټر غاړې ته دې غاړې ته نه شي وختې ټول په ځمکو باندې پراته دي بیا هغې غاړې ته واړو دا په ډاګو باندې ټول پراته دي دا کله څوک یې ماشومان نیولي دي صحیح سیټ تکلیفونه موږ ته ډېر زیات دي او ټولې ټانکې پکې لګېدلې باران کې خو هم دا ځمکې به هم زه یم چې دی دې نه شاټ کېږي ځکه دا ټولې ټانکې دي دغه چې تاسو وګورئ په ځمکه باندې پراته دي خو که لږې اوبه پکې ودرېدلې دا ټول کلی باندې شاټ کېږي زما د یو سوال دی ابتحار مشواني ته چې د ګوجرې غاړې غونډې نیر غاړې ته پخې کړې او چټي په چټي دا دونه خرچه تلته کې زموږ دپاره یو ټرانسفارمر نشته دی وټونه څو پیرې ته واغېستل په وخت کې چې کوم دی ځان شو کړي او بیا د دې خوا نینو نو موږ ته خپله غلطي ګناه وښیه موږ هم د دې ملک اوسېدونکي مطلب دا دی پکې چې موږ غریبانان یو موږ ته ډېر په سپک نظر ګوري زموږ تارونه دغې په ځمکه پراته دي او دا هر قسمه واړه ماشومان د بجلۍ نه ساتو خلک یې ګاډو نه ساتي موږ یې تارونه نه ساتو ولې چې ډاګو کې تارونه او څوک نه ناڅاپه راپرېږدي ټول ټانکې دي ډېر څاروي هم خراب کړه پترۍ وسولې ماشومان مړه شولو د پټي مالک راشي وایي تارونه لر کوي موږ یې دې غاړې ته راواړو چې کله هغه لاړ شي دې خوا تکلیف یې لار بند کړي موږ یې بیا واړو خوا نو موږ ته ډېر غټ مشکلات ښه ملګري دا راته ووایه چې یاره تارونو د ټولو ملګرو خبره ترې وکړي چې تارونه یې دغه په ځمکه باندې پراته دي ټانکې لګېدلي د ولټیج د دې څه مسله دی یا ګرمۍ کې تاسو ته بجلي پکې راځي که نه راځي بسم الله الرحمن الرحیم ولټیج خو لکه د دې دونه دی چې دلته که واده یي که ښادي که غم نو ټول کورونه ځان له جنریټر راوړي بجلي کار نه کوي ولټیج خو د دې به تقریبا یا 160 یا 150 پي ولټیج غالبا دغه دی لکه کم دی بیخي کم دی لکه بله په ټیک د لګی خو نور پکې دله نه چلی یا به ورته سټیپلیزر خو هر چا وس نه کېږي بل تاسو د حالات په خپله ولیده چې دا تارونه په ځمکه پراته دي په نیم کیلومیټر کې راغلي دا به فرج څه وچلی دا به پکې څه وچلی دا ټرانسفارمر زموږ غوټې یو 10 پیرې وسو 50 کورونه دي پې او 25 ټرانسفارمر دی موږ ورته 10 پیرې ورپسې لاړو چې کله یو تپاس کوي بل هم بل تپاس کوي چې کله مشواني له ورلو هغه راته د دې لکه ذمهوار کس تاسو نه پېژنو چې دا د چا په لاس کې دی څوک بیټي ذمهوار جي موږ ناظم پسې ورلو ناظم موږ بوتلو مشواني صاحب له هغوی موږ بوتلو علي محمد راته وایي چې دا مشواني کار دی مشواني له چې ورلو یاره جي دا خلک یې تنګ کړو کورونو والا په ریپیرنګ تنګ شو موږ آخري کې مشواني ته وویل چې ته موږ ته ټرانسفارمر نه چینج کړې موږ ته مهرباني وکړه ریپیرنګ یې وکړه ویل نه شم کولی بیخي ما ته انکار کړی ویل نه کوم دله عمران خان وایي ما تبدیلي راوسته څنګه تبدیلي راوسته ټیک د موږ عمران خان نه ګناهګار خو ورکران له کم از کم دغه ورکړي که نه ورکران یې چې کوم دی بیا دې خو سره راځي نه تپوس کوي هلن کې دا د مشواني حلقه ده 2-3 نه د تارونو
په حق له ورغلي تارونه تاسو خو ټرانسفارمر خبره کوي تارونه پاکله ورغلي جي موږ نه مار ته ویل چې موږ نه په کیلومتر کې دا یو ستن لګېدلې ده دا موږ په چاندو راوړې ده د تارونو پاکله ورغلي د ستنو پاکله ورغلي د ټرانسفارمر پاکله ورغلي بیخي انکار کړی ویل نه کوم دله صرف د بجلی مسله خو لا بجلی دا جي موږ ته د سکول دونه مسله را چې موږ ماشومان شکرکین پارم ته ځي یا رک ته ځي دغه ته ځي تخبې ته ځي موږ ته سکول دلته نږدې نشته دی ګیس خو جي موږ ته تقریبا په نیم کیلومتر کې دی خو هم دی د درخان کلي ته راغلی جي او نیم کیلومتر کې دلته بیدو کلي ته راغلی دی ګیس خو موږ د سره ګیله نه کوو موږ ته د بجلی غټه مسله ده نیم کیلومتر کې موږ ته ګیس هم دی بجلی هم راسه دا په نیم کیلومتر کې راستن 11000 لیډرونه خو موږ زموږ د سره څوک تپوس نه کوي دی خو د پټو والا تارونه نه پرېږدي که پټو والا راشي تارونه را لار ته راوارتی هغه چې لاړ شي موږ زموږ کسان ولګي بېرته پټي ته وارتی بس ټوله دغه پریکټس وي دلته کې غټه مسله چې بل هم ده دې کې زموږ د دې ډسټرکټ ډایرې کومه دویمه برخه چې کومه ده دلته کې دویم اسایمنټ زموږ د تعلیم حوالې سره دی سکول دلته کې نشته په دې کې ځکه غټه آبادي ده دلته کې پرایمري سکول هم نشته د جینکو نشته د ماشومانو نشته دې کې د هلکانو چې آیا دې کې دا خلک تعلیم حاصل کړي دې کې کم ځای ته ځي کم ځای کې دا سکول دی په حق لبانې به دلته کې ځای خلک چې کم دی موږ سره ولاړ دي دلته کې سکول نشته موږ په نظر باندې رانغی نه پرایمري نه میډل نه هاي نه هایر سیکنډري څه وجه ده جی ستاسو دا خبره چې کوم ده بالکل صحیح ده زمونږ سره چې کوم دی د بیدو کلي نه راواخله داسې د ساړو شابیک نه او شوګرکین پارم او داسې دې طرف ته د ډیپټي کلي ګجرو غړی نه دې ایریا کې چې کوم دی زمونږ سره سکول نشته مخکې چې کوم دی یو سکولو جومات د پاسه حیدرخان کلي کې دویم درېمه پورې به چې کوم دی په هغې کې سبق ښودو په هغې جومات کې به زده کړه کول جومات کې به چې کوم دی ماشومانو زده کړه کوله مونږ خپل هغې کې چې کوم دی درېم کړی دی هغې باندې بیا چې کوم دی خلکو ابجیکشن وکړو هغه سکول چې کوم دی ختم کو نو د دغې په حواله کې چې کوم دی مشواني صاحب چې کوم دی 15 کاله د دې نه مخکې ګورنمنټ کې تیر شو هغې ته چې کوم دی د خلکو ډېر زیات دغه وکړو نو هغوی چې کوم دی هغوی ویل چې مونږ له تاسو خپله پراپرټي راکړئ خپل ځای راکړئ چې کوم دی که نه مونږ به چې کوم دی په هغې باندې تاسو ته سکول جوړ کړو نو یاره چې دلته خو چې کوم دی غونډه غریبي ده غونډه لکه خاني ده نو د خلکو ځای نه دي کنال او 2 کناله ځای وي یا 10 مرلې نو په هغې کې خپل کورونه حجرې او جوماتونه آباد کړي دي نو سکول لپاره چې کوم دی چا ځای نه نو په هغې کې چې کوم دی اول خو 15 کاله مشواني صاحب په دغه بانه باندې وګرځېدو چې یاره سکول لپاره تاسو ما ته ځای راکئ نو زه به درته جوړ کړم او نو زه به راته په سکول جوړ کړم نو مونږ ورته ویل چې یاره جي دا سکول جوړول دا ستاسو کار خو نه دی دا د بره ګورنمنټ نه چې کوم د سکول جوړېږي قیمتي خبره د زی ده که نه چې تاسو دې لپاره د زی غم وکړئ دې پنډ کې دا داسې د پنډ راوباسئ چې مونږ ته چې کوم دی په دې علاقه کې ماشومان ته ډېر زیات تکلیف دی بل دلته ډېر زیات تر خلک پسمانده دي که نه هغوی پرایویټ سکولونو کې اوس نه کېږي چې هغوی خپل ماشومان چې کوم دی سبق ته زیات تر ماشومان چې کوم دی زموږ په دې علاقه کې داسې د سکول نه پاتې شو بغیر د سبق او د تعلیم نه چې کوم دی رالوی شو هغې مین وجه دا وه چې مشرانو سره دومره سپورټینګ و نو چې هغوی خپل ماشومان چې کوم دی سبق دپاره لکه د علاقې تاسو ته ما یادې کړه هلته رسولی وې او ماشومانو داسې پیدا خپل ځاني تلی نه شو چا پرېښوسته نو دې د وجې چې کوم دی هغوی د تعلیم غوندې د هغه نه چې کوم دی رڼایۍ روشنایۍ نه محروم پاتې شو نو په دغه کې چې کوم دی مشواني صاحب مونږ ته یو سکول دغه کو زمونږ نه خو ډېر زیات لرې څه تقریبا 2-3 کیلومتر 4 کیلومتر کې فاصله کې دی خو هغه سکول چې کوم دی هغه چا ځای ورکړو نو په هغه ایراب باندې چې کوم دی شړو کې جوړ کړو نو جی هلته هم چې کوم دی د خپل مشران ماشومان هلته نشي لېږلی د تګ راتګ ماشومانو ته تکلیف ډېر زیات بې اندازې تکلیف دی ځکه چې هغه بالکل د پټو منځ کې دی نه څه سهولیت شته نه څه دوکان نه څه روډ او که نه بیخي شړو ایراب کې چې کوم دی ولی خان بابا کورونه ورته وایي هغې څخه خو چې کوم دی مشواني صاحب دغه یو سکول جوړ کړی دی باقي چې کوم دی نو مونږ دلته ډېر زیات دغه وکړو خو تیلاکو کلی چې دی هغې کې هم نشته نه جی زمونږ سره خوا کې تلاحن کلي کې سکول نشته خو چې کوم دی چپړی ورته وایي هغې کې نشته دې طرف ته کودرو کې نشته وړۍ کودرې ورته وایي هلته نشته خادي کلی هلته نشته ولی خان بابا کورونه نشته حیدرخان کلی شمشاد خان کلی داسې کوم دی غریب آباد اخترګل کلی پارمه پورې داسې ډیپټي کلی اکرم آباد دې علاقه کې چې کوم دی جی زمونږ سره سکول نشته پارم کې خو هلته شته که نه جینکو سکول دی پارم کې چې کوم دی دی جی پرایمري سکول یو د جینکو دی یو د هلکانو دی خو زمونږ د رینج نه ډېر زیات بار دی نو هلته چې مونږ فاصله ډېره ده د هغې زیات تقریبا 4-5 کیلومتر فاصله ده سر جی
نو دغه د سکول مونږ ته ډېره زیاته غټه مسله ده. څه غوښتنه مطالبه ستاسو؟ مونږ چې د مشواني صاحب نه چې کم دی دا زمونږ هغوی سره یو حق دی یو قسم لا هغوی دې د خپل دغه چې کم دی حق صحیح استعمال کوشش وکړي چې هغوی چې دا کم فنډ راځي نو دا یوازې د ګجرو ګړۍ دپاره نه زمونږ دا فنډ نه راځي دا غونډ د PK54 فنډ دی. نو په هغې چې کوم دی سرجي هغوی مشواني صاحب دا حلقه PK54 ده دا PK54 حلقه ده. مشواني صاحب چې کوم دی غونډه ګجرو ګړی خپل کلی د هغې رئیسار کړی دی که لارې دي که کوڅې دي که نیرونو غاړې دي په سرکار لکه ترکاتي کارونه هلته کې چالو دی دلته کې نشته په ګورنمنټ ځایونو کې لګی دی پارکونه او یو شی او بل شی او لایټونه مایټونه لګی که نه سرجي لکه تاسو زموږ د دې کلي حل ولیدو نو لکه دا ووټ چې کوم دی مونږ هم هغوی له ورکړی دی دلته هم چې کوم دی زمونږ هم حق کېږي چې په دې فنډ کې څه ناسې حصه چې کوم دی دلته لاره کوڅه شوه یا سکول شو داسې جنازګۍ دپاره ځای شو یا بجلي شوه که نه دغه دپاره سرجي مونږ ته بې هېڅ قسمه چې کوم دی په دې طرف مونږ نه دی لیدلی. اووم کلاس کې سبق وایم او زه هغه نارې ولې زم سبق له موږ ته سکول ډېر زیات مشکلات دي چې موږ د دې ځای نه روان شو هلته رسو ډېر زیات لیټ رسو هلته بیا مو استادانو ویوم ناوخته لاړ شو فاین هم رانه هلي دلته زموږ علاقه کې سکول ډېر زیات سخت مشکلات دي او دا خو زموږ حکومت سره حق کېږي چې هغه موږ باندې لسمه پورې خامخا سبق وایي پرایمري هم ښه ده هایم ښه دی چې اوس موږ ته خو یو خو ساس کې راته که نه مشکلات خو لږ حل شي که نه. موږ 4 کیلومیټر فاصله کې سکول ته ځو شابق کلی دی هلته یو میډل هم دی یو ښی هم دی ډېر لرې دی 4 کیلومیټر تقریبا 4 کیلومیټر 4 کیلومیټره لرې دی فاصله دا سکول نه لرې دی. موږ چې پیاده ځو موږ هره ورځ موږ بیمارېږو په خپو هم درد وي ډېر لرې دی او موږ چې لاړ شو موږ نه پیریډ هم شوی موږ نه بیا پای نه مالي ووښي ناوختی بس بیا موږ ووښي. زما نوم سهیل سهیل دی زموږ د قدرت کلي سکول ته ځو موږ ته ډېره مسلې موږ ته کله گاډی په لار کې خرابې کله صحیح او موږ چې سکول ته ورسو موږ له پیریډ هم شوی او اوس یې راله ټیم هم وروسته کړی دی او موږ له پیریډ هم شوی بیا وایي او پاین هم راللي او بار هم ودرولي موږ بار او وښیم او بار هم ودرولي. کتونکو تاسو را دې بچي خبره ترې واورېدې د دې غوښتنه دغه ده چې آیا حکومت دلته کې موږ ته په دې زموږ په دې کلي کې زموږ په دې علاقه کې نږدې دلته کې موږ ته پرایمري سکول جوړ کړي ډېر میډل او های دې راته نه جوړي پرایمري دې راته جوړ کړي چې موږ دې ځای کې د خپل تعلیم حاصلو او خپل سکول ته په ښه په ټایم باندې ځو کلاس هم چې سکول ته ځو لرې دی رانه ډېر لرې چې هلته کې ځو کلاس هم رانه شوي پاین هم راباندې استادان لګوي وال ټکول هم کوو او چې کم ګاډو کې ځو نو لارې هم داسې لارې دي چې بیا پکې ګاډې هم پکې خرابېږي د دې ماشومانو دا غوښتنې دي ورځو به نورو ماشومانو طرف ته د دې ځای کم ولس چې کم دی سره به خبرې اترې کوو. موږ په خپلو کله دړې کله بیمارانو کله څه او هلته موږ وایم ناوخته ځو کله په 9 بجې ورسو کله په 10 ته او کله 7 ته ورسو هلته مو اوس خو جمع ساړه به هم ډېر کېږي چې دومره لرې سکول دی هغې ته ځې او جی ساړې کله باد کله څه او کله باران بس نشو تللی پاتې شو بیا چې سبا له لاړ شو جرمانه اهلي هوال کوي وایم ستا بچې څه حکومت ته غوښتنه سره چې آیا دلته تاسو ته سکول جوړ کړي پرایمري سکول راته دلته جوړ کړي بس دلته سبق وایو د تعلیم حاصل کو دغه یا انجینیر جوړ شي یا څه جوړ شي هغه جوړ شو. دا بچې خپل تعلیم حاصلول غواړي وایي چې یاره زه به د دې ملک خدمت کوم د دې قوم خدمت به کوم انجینیر به جوړېږم خو حکومت ته داسې وکړي چې یاره دې ځای کې موږ ته یو پرایمري سکول زموږ په دې کلي کې علاقه کې جوړ کړي. جی زما نوم دی سلمان خان موږ ځو پارم شوګرکین ته موږ چې باران وي نو موږ چې ګاډو کې کښېنو جامې سیټونه هم لامدی او زموږ جامې لامدی شي نو بیا هلته وال کوي بیا هم بار راوباسي بیا هم وښي زموږ دلته سرکاري سکول هم نشته زموږ د فیس وس هم نه کېږي او موږ غریبانانو زموږ فیس وس نه کېږي دا په کار دلته عمران خان سره لکه پرایویټ سکول کې سبق نه شي ویلی موږ پرایویټ سکول کې سبق نه شو ویلی زموږ وس نه کېږي چې عمران خان ته څه غوښتنه مطالبه ده عمران خان ته زما دا غوښتنه ده چې دلته یو سرکاري سکول جوړ کړي یا چې پرایویټ جوړ کړي یو جوړ کړي چې موږ خپل تعلیم حاصل کړو. زموږ د فیس وس نه کېږي موږ سکول ډېر لرې دی او دلته موږ مشواړي له پکار دی چې موږ نه دلته یو سرکاري سکول ساس کې موږ استادان موږ یې راشړلي چې پیس راوړی او زموږ پیس وس نه کېږي. لکه موږ خو سکول ونه ویل که نه لکه مشکلاتو نشو تللی او غریبي مو وه نو لکه زما حکومت ته دا خواست دی لکه زموږ دا ماشومان دي اوس لکه دوی لکه لرې مدل نشي کولی که نه خو ته لاړ شي نو هلته روډ باندې لکه ډېرې مسلې لکه اوس زموږ یو ورېره موږ داخل کړی د سکول کې
نو چې هغه لږه ناوخته شي موږ سره غم یاره داسې نه په لاره باندې ګاډي والي یا څه نور څه دغې نو هغې به زه موټرسایکل والم لاړ شم هلته چې هلته ګورم هغه په سکول نه پیاده روان لکه موږ پرې مړه خفه شي که نه وس هم نه کېږي سرکاري سکول هم دلته نږدې نشته چې یاره موږ ته نږدې موږ ولا واړه تللی نو لکه موږ ته د سکول ډېر زیات مشکلات کتونکو د نننۍ ډسټرکټ ډایري تاسو کته په دې کې موږ تاسو ته دلته کې وښول چې یاره په رنګ روډ مردان رنګ روډ باندې دې ځای کې یو کلی پروت دی حکیم کورونه طلا خان کلی ورسره خوا په خوا د ډېره غټه آبادي ده دې ځای کې مسلې سوې مسلې دغه شانتې موږ تاسو ته بیان کې دغه ځای کم ځایي ولس چې کوم د هغې خبرې اترې تاسو واورېدې د بجلۍ تارونه دې ځای کې د کلي چې کوم دی هغه ټول ټانکې لګېدلي دي پکې په ځمکه باندې پرتې دي دغه شانتې په کم پټي چې دي په پټو کې پراته دي دغه خلک څو واره تللي دي د وابډې چارواکو په نوټس کې راوستي دي منتخب ایم پی ای صاحب چې کوم دی د هغې په نوټس کې راوستي دي چا پې نوټس نه دی اخیستی ایکشن یې پې نه دی اخیستی چې آیا راشي او دې خلکو ته دغه مسله چې کومه ده حل کړي ماشومان ترې مړه شوي دي څاروو ته نقصان رسوي دې ځای کې کم فصل چې کوم دی هغې ته نقصان تاسو د هغې خبرې اترې واورېدې کتونکو دې نه علاوه موږ تاسو سره تعلیم حوالې سره وښول چې یاره دې خلکو ته څومره ماشومانو ته څومره تکلیف دی دغه کم ځوانان چې کوم هغه د سکول په وجه باندې بې تعلیمه پاتې شو انپړ پاتې شوي د هغې سوچ چې یاره زموږ کم نوی نسل چې کوم دی ماشومان دي هغه تعلیم یافته شي حکومتي چارواکو ته غوښتنه وکړه چې آیا په موږ باندې رحم وکړي زموږ په دې بچو باندې رحم وکړي او دې ځای کې موږ ته یو پرایمري سکول سرکاري دی چې کوم دی دا موږ ته جوړ کړي ماشومان لرې ځي حیدرخان کلی پارم کورونه ډېر فاصله کې د دې نه پراته دي دې ځای کې هغه هلته کې ځي تکلیف ترې ورته په باد باران کې اکثر کلاس نه هم غیر حاضر یو یا دوه کلاسونه هم تېر شوي پاین په لږ د ماشومانو خبرې اترې مو واورېدې کتونکو زه خیال لرم چې دا نننۍ ډسټرکټ ډایري به ستاسو خوښه شوي د را روان ډسټرکټ ډایري پر خپل کوربه پرویز خان ته اجازت ورکړئ کتونکو زموږ د دې نننۍ ډسټرکټ ډایري کومه درېیمه اسایمنټ چې کوم دی هغه دې ځای کې موږ سره هم د دې کلي اوسېدونکي یو ځوان دی صابر خان هم موږ سره موجود دی د هغه نه به خوندورې سندرې اورو د هغه ټپې به ترې اورو چې هغه څه ویل غواړي د هغه شوق دی دغه شانتې د سندرو سره د ټپو سره د هغه شوق دی نو تاسو هم چېرته ځئ ما په شریکه باندې به دغه د صابر خان سندرې او ټپې اورو او ما ته اجازت راکړئ د الله په امان په دنیا کې قسمه قسمه جاهلان شته چې یقین نه په خدای نه په قرآن شته زه چې ځمکې له وټیټ شم سلام وکم لاندې ځمکه کې ښایسته ښایسته ځوانان شته په دریا په غاړه مدرومه نادانه د دریا په غاړه لوی لوی خاماران شته زه رحمان چې غشی ولم خطا نزي په بغداد کې می کامل پیران شتا وای بس دې سید محمد دستا د مرګ نیټه پوره شولا بس دې سید محمد دستا د مرګ نیټه پوره شولا ختم دا بیان کئ مرما بیا خبر جانان کئ مرما ال تورور بل میوران کئ مرما بیا خبر جانان کئ مرما ال بیا خبر جانان کئ مرما ما جانان لیدل دے ختمی ورلی گل دے ما جانان لیدل دے ختمی ورلی گل دے ختمی ور بیان کئی مرما بیا خبر جانان کئی مرما ختمی ور بیان کئی مرما بیا خبر جانان کئی مرما اسرائیل نزدې راځي پس پن مخمي خولي راځي اسرائیل نزدې راځي پس پن مخمي خولي راځي شورو راته قرآن کوي مرما بیا خبر جانان کوي مرما شورو راته قرآن کوي مرما بیا خبر جانان کوي مرما